بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 102 دی او قانون نمبر 31 دی. د ثلاثي مزید فيه قوانین شروع دي. د نن قانون نوم د دال زال زا قانون هم دی. دا نوم هم دی د دال زال زا قانون او د ادکرا ذکر قانون هم نوم دی. د دې دوه نومونه دي. څوک ورته د دال زال زا قانون وای، څوک ورته د ادکرا ذکر قانون وای. نو اول د دې قانون خلاصه ذکاو. دا ټول قانونونه تقریبا د دې مخکې قانون هم د باب افتعال په باره کې او دا قانون هم د باب افتعال په باره کې دی. نو دې قانون کې الته کې د باب افتعال تانه به طوا جوړېده او دې قانون کې به د باب افتعال د تانه دال جوړېدل. خو په هغې کې شرط دا دی چې الته کې به د باب افتعال په فا کلمه کې صاد ضاد طوا ظا دا څلور حروفو. دلته کې به دې قانون کې به د باب افتعال په فا کلمه کې چې کله دال راشي یا زال راشي یا زا راشي، دال زال زا، دا درې حروف چې د باب افتعال د فا کلمه کې د دې درې حروفو نه یو حرف هم راشي، نو بیا د باب افتعال د تانه دال جوړول واجب دي. کله چې د باب افتعال په فا کلمه کې دال راشي نو بیا د باب افتعال تانه به دال جوړې، دا جوړول ته واجب دي. که د باب افتعال په فا کلمه کې زال راغې نو بیا هم د باب افتعال د تانه دال جوړې، او که د باب افتعال په فا کلمه کې زا راشي نو بیا هم د باب افتعال د تانه دال جوړول دا واجب دي. نو په درې وانو حالتو کې په فا کلمه کې دال وي، که زال وي، که زا وي، خو د باب افتعال د تانه به هم دال جوړیږي، دال جوړول واجب دي. ٹھیک شوه؟ ها، د دې قانون خلاصه دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال د فا کلمې په ځای دال زال زانا د دې درو حروفونه یو حرف راشي نو د باب افتعال د تانه دال جوړول واجب دي. د باب افتعال د تانه دال جوړول واجب دي. لکه اید تغمه دی، اید تغمه، نو ګورئ په فا کلمه کې دال راغی نو اوس په د دې تانه دال جوړول واجب دي. بیا ګورئ اذ تکره، دلته کې په باب افتعال په فا کلمه کې زال راغی نو د دې تانه دال جوړول واجب دي. او اذ تجاره، دلته کې د باب افتعال په فا کلمه کې زا راله نو د دې تانه دال جوړول واجب دي. نو په دریو وانو حالتو کې که د باب افتعال په فا کلمه کې دال راشي، که زال راشي، که زا راشي، خو د دې تانه د باب افتعال د تانه به دال لازم جوړه، یعنی دال ته جوړول واجب دي. ها، په دې مثالونو کې د باب افتعال د فا کلمې په ځای دال زال او زا راغلي دي. نو اوس د باب افتعال د تانه دال جوړول واجب شو. ٹھیک شو؟ دال جوړول واجب شو. اوس به ګورو که باب افتعال د فا کلمې په ځای دال راغلی وي نو بیا د یو دال په بل دال کې ادغام کول واجب دي. لکه اید تغمه دی، اید تغمه، نو په فا کلمه کې دال راغی، دا دال چې دا فا کلمه ده، د باب افتعال فا کلمه ده. او دا تا چې ده که نه تا د باب افتعال د تانه اوس دال جوړول واجب دي. نو د دویم مثال کې ګوره د اید تغمه نه اید دغامه شو، اید دغامه شو، د دې تانه مونږ دال جوړ کو نو دا مونږ سره یو اول په فا کلمه کې دالو، اوس هم د دې تانه هم دال جوړ کو نو مونږ سره دوه دالونه شو، اید دغامه. نو اوس وګوره دا دواړه دالونه یو شان حروف دي، دې ته وایي د یو جنس دوه حروف. د یو جنس دوه حروف مطلب دا دی چې دواړه یو شان حروف دي، دال او دال، دوه دالونه راله. نو اوس دا یو د دې دواړو دالونو نه به یو دال راوالي، داسې یو غټ دال به ترې راوالي، په هغې به شد واچوي. د دې شد مطلب دا دی چې دا دال دوه دی، اول ساکن دی بیا متحرک دی، او په دې دویم دال چې کوم حرکت وي که نه هغه حرکت به پرې واچوي. ٹھیک شوه؟ نو دا به موږ سره څه شي؟ اید دغمه. د اید تغمه نه موږ سره څه شو؟ اید دغمه. بیا هم دا یو دال په دې دا دواړو دالونو نه هم یو دال جوړ کو، یعنی دا یو دال هم په دې بل دال کې مدغم کو، ادغام هم وکړو، ادغام. د دې دواړو دالونو نه هم یو دال واخیستو، شدم پې واچو، او د دویم دال باندې چې کوم حرکت وي هغه حرکت به پې واچي، او غین او میم به په خپل ځای باندې راولي. نو اید دغمه شو. نو د اید تغمه نه موږ سره څه شو؟ اید دغمه. د اید تغمه نه موږ سره اید دغمه جوړ شو.
ټیک شو. نو دلته کې دا یو دال په دې بل دال کې مدغم کول واجب دي. دلته د یو دال په دې بل دال کې ادغام کول واجب دي. دې ځای پورې دا قانون وجوبي و، واجب خبره پکې به واجب وه. د دال نه به د باب افتعال د تا نه به دال جوړ کې، نو دا دال جوړول ته واجب دي. او چې کله په فا کلمه کې دال وي نو بیا به دا یو دال په دې دویم دال کې چې د تا نه مونږ جوړه کړې د باب افتعال د تا نه چې مونږ کوم دال جوړ کړی دی نو هغه اولنۍ دال به په دې دویم دال کې مدغم کې ادغام کول واجب دي. لکه اید تخامه دی نو د دې باب افتعال د تا نه مونږ دال جوړ کو، په فا کلمه کې خو په خپله دال دی، د دې تا نه مونږ دال جوړ کو نو دوه دالونه شو مونږ سره. نو اوس په د دواړو د یو دال په دې بل دال کې ادغام کول واجب دي. یعنې د دې دواړو دالونو نه به یو دال واخلي، دا دوه دالونه دي مونږ سره اید دغامه دا دوه دالونه دي، د دې نه به یو دال واخلي. ٹھیک شو. شد به پې واچوي. شد مطلب دا دی چې دا دال دوه ځل دی او د دویم دال باندې چې کوم حرکت وي که نه هغه شد باندې به هغه حرکت واچي. دا الف په خپل ځای باندې راشي او دا غین او میم په خپل ځای باندې راشي. نو دلته کې د یو دال په د دویم دال کې ادغام کول واجب دي. دې ځای پورې دا قانون وجوبي و. ٹھیک شو. اوس په د دې نه پس جوازي شي. جوازي مطلب دا دی چې جایز دی. جایز کته څنګه مو کې ادغام پکې کې او کنه همدغه شان اظهار پکې کې. اوس وای او کچرته د باب افتعال د فا کلمې په ځای ذال راغلی وي. کچرته د باب افتعال د بره کې خو به د باب افتعال د فا کلمې په ځای دال راغلی و. اوس ښکته وایي د باب افتعال د فا کلمې په ځای چې کله زال راغلی وي نو بیا پکې اظهار کول هم جایز دي. اظهار مطلب دا دی فک ادغام، یعنی بغیر د ادغام نه هم وایلی شي. ٹھیک شو. ادغام چې پکې نه کې بغیر د ادغام نه ویل هم جایز دي او د دوانو طرف نه ادغام کول هم جایز دي. دوانو طرف نه ادغام اوس به زه تاسو پوهېږم چې د دوانو طرف نه ادغام څه ته وایي. ٹھیک شو. د اظهار مثال لکه اذ تکره دی مونږ سره اذ تکره. نو ګورئ په فا کلمې په ځای باندې زال راغلی ده. د زال چې دی فا کلمه ده او دا تا نه دا د باب افتعال تا ده. د دې تا نه به مونږ دال جوړ کړو، د دې تا نه به مونږ څه جوړ کړو؟ دال جوړ کړو. نو اذ تکره ده د دې از تکره نه مونږ سره څه شو؟ از دکره. دا ګورئ دا از دی تکره دی نو د دې تا نه به اوس دال جوړ کړو نو دا به مونږ سره څه شي؟ از دکره. نو دا په دې حال کې ویل هم جایز دي او دوانو طرف نه ادغام کول هم جایز دي. اوس دا خو د اظهار مثالو. اوس د دوانو طرف نه د ادغام مثال ووره. استکره نو اوس په د فا کلمه کې زال راغلی، د دې تا نه به هم ته زال جوړ کړي، دا دال به ته جوړ کړي دال. ٹھیک شو. نو دا موږ سره چې کله د تا نه دال جوړ کړو نو دا موږ سره از دکره شو که نه؟ از دکره. اوس په د دې اول ځا نه ده زال د ده نه هم دال جوړ کړه. بیا ګورئ چې د ده نه هم دال جوړ کړو او د تا نه موږ سره دال جوړ شوی دی. ٹھیک شو. د دې زال نه به هم دال جوړ کې یو دال خو موږ سره موجود دی که نه؟ د دې زال نه به هم دال جوړ کې نو دا موږ سره اد دکره شو. اد دکره د دې زال نه په فا کلمه کې موږ سره زال راغلی او د تا نه موږ دال جوړ کو نو د دې زال نه هم ته دال جوړ کا. دوه دالونه یو ځای شو. نو اوس په د یو دال په بل دال کې ادغام وکړي، یعنی یو د دوانو دالونو نه به یو دال راوالي مشدد به کړي او په دویم دال چې کوم حرکت وي هغه حرکت به پې واچي او حمزه به ورسره ولګي او کاف او را به ورسره ولګي. نو د از تکره نه از دکره شو، بیا د از دکره نه اد دکره شو او اوس د اد دکره نه موږ سره اد دکره شو. اد دکره. ٹھیک شو. نو دې ته یو طرف ادغام وای. مونږ د دې زال نم دال جوړ کو. اوس په مونږ سره زال په خپل ځای وي خو د تا نه چې کوم دال جوړ شي د هغې دال نه به مونږ زال جوړو. دې ته دوه طرفیزه ادغام وایي. دوه طرفیزه ادغام. اول به د زال نه دال جوړ کړي او بیا به د دال نه زال جوړ کړي. ٹھیک شو. نو اوس ګوره اوس مونږ سره دا راغلی دی از تکره دی. از تکره نو مونږ سره په فا کلمه کې زال موجود دی. ٹھیک شو. او د باب افتعال د تا نه به مونږ دال جوړ کو. دا دی زال خو را سره مخکې نه موجود دی، دا زال مونږ سره مخکې نه موجود دی. ٹھیک شو. دا زال را سره مخکې نه موجود دی او د باب افتعال د دې تا نه مونږ دا دال جوړ کو. ٹھیک شو. اوس داسې ده چې مخکې مونږ د فا کلمه کې چې کوم زال راغلی و د ده نه هم دال جوړ کړی و که نه. اوس په مونږ دا زال په خپل ځای پرېږدو. د دې باب افتعال د تا نه چې مونږ کوم دال جوړ کړو د دې دال نه به مونږ زال جوړ کړو. دا دی د دغه دال نه مونږ زال جوړ کو. په فا کلمه کې را سره خپل زال موجود دی او د دې دال نه دلته کې چې کوم دال و مونږ سره دال
دا چې کوم د دې تا نه جوړ شوی د دې تا نه چې کوم جوړ شوی د دې تا نه د باب افتعال د تا نه موږ سره دال جوړ شو اوس به د دې دال نه موږ دلته کې زال جوړ کړو زال نو دا به موږ سره از ذکره شو از ذکره اوس دوه زالونه یو ځای شو نو د دې یو زال به په دې بل زال کې ادغام وکړي یعنی د دواړو زالونو نه به یو زال راوالي داسې یو زال به ترې راوالي شد به پرې واچې په دې دویم زال چې کوم حرکت وي هغه حرکت به پرې واچې او دا به الف به په خپل ځای راولي او کاف او را به په خپل ځای راولي نو دا موږ سره از ذکره شو از ذکره ٹھیک شو نو دا وګورئ دې نه موږ سره از ذکره جوړ شو ګورئ د اد تکرنه د اد دکرنه موږ سره به اد دکرم جوړیږي او از ذکره به هم ترې راسه جوړیږي دواړه به ترې راسه جوړیږي دې ته دوه ترفیز ادغام وایي نو داسې کول جایز دی جایز ٹھیک شو بره د دال خبره چې هغه واجب اوس دې خوا اظهار کول هم جایز دي او که ادغام کې نو دواړو طرفونو نه ادغام کول هم جایز دي ٹھیک شو اوس او که چرته د باب افتعال چرته د باب افتعال د فا کلمې په ځای زا راغلی وي د فا کلمې په ځای زا راغلی وي اول قانون چې شروع کو نو د فا کلمې په ځای دال راغلی و په دویمه خبره کې د فا کلمې په ځای ذال راغلی و اوس په دریمه او اخري خبره کې د فا کلمې په ځای زا راغله زا نو زا راغلی وي نو بیا پکې اظهار هم جایز دی اظهار مطلب دی چې بغیر د ادغام نه ویل هم جایز دی فک کې ادغام مطلب دی بغیر د ادغام نه ٹھیک شو نو بیا پکې ادغام نه اظهار هم جایز دی او د یو طرف نه د بره کې د دوانو طرفونو نه د زال نم دال جوړ کو او دالم په دال کې ادغام کو او بیا زال په خپل ځای پرېښودو په دویم ځای کې او د دال تا نه چې کوم دال جوړ شوی د هغه نم زال جوړ کو نو زالم په زال کې مدغام کو نو هغه دوه ترفیز دغه ادغام او د یو طرف نه پکې ادغام هم جایز دی نو اوس درته اول د اظهار قانون ویم او بیا اظهار مثال لیکم او بیا پکې د ادغام مثال لیکو د اظهار مثال لکه از تجاره د از تجاره نو ګورئ از تجاره د فا کلمې په ځای باندې زا ده موږ سره زا ٹھیک شوه نو اوس په د باب افتعال د دې تانه به موږ دال جوړ کو نو دا د دال هم ته جوړ کو نو دا په دقه شان د حالت کې ویل هم جایز دي دې ته اظهار وایي از دجاره بس داسې پرېږدوه داسې هم ویلی شي او که نه ته وایې چې زه پکې ادغام کوم نو او صرف د یو طرف نه د ادغام مثال از تجاره دی موږ سره دا وګوره دا از تجاره د باب افتعال په فا کلمه کې موږ سره زا ده ٹھیک شوه زا ده را سره او نو اوس به موږ د دې تا نه دال جوړ کو دا تا نه موږ دلته دال جوړ کو نو دا دلته کې دا موږ سره څه شو از دجاره از دجاره ٹھیک شوه بیا اوس وګورئ د دې دال نه دی د دې تا نه چې کوم دال موږ جوړ کړی که نه نو په فا کلمه کې خو موږ سره زا موجوده ده دا یو زا موږ سره موجوده ده اوس د دې دال نم ته زا جوړه که نو دا به موږ سره څه شي از زجره از زجره از زجره نو اوس وګوره دوه زاګانې موږ سره رالي نو د دې دواړو زاګانو نه به یوه زا جوړه کړي مشدد به کړي د الف په خپل ځای باندې ولیکي او په دې دویمه زا باندې چې کوم حرکت دی هغه به په دې باندې واچي او دا جیم او را به په خپل ځای باندې راولي جیم او را نو دا موږ سره از زجره شو از زجره دا یو ترفیز قانون شو دویم ترفیز یې څنګه وي چې موږ سره د از تجاره دی د دې نه موږ سره از دجاره جوړ شو که نه نو اوس خو موږ د دې دال نه زا جوړه کړه که نه ٹھیک شوه نو بیا هم یو زا په بل زا کې ادغام وکړو نو ګوره دا موږ سره بیا از زجره شو او اوس را سره از زجره شو دا را سره جوړ شوی دی دا یو ترفیز قانون دی دا پکې جایز دی ٹھیک شوه خو دویم د دې الټ پکې جایز نه دی چې لکه اوس موږ دا موږ سره از زجره دی از دجره نو اوس ته په دې کې داسې نشي کولی چې د دې زا نه چې دی که نه د دې زا نه دال جوړول د دې زا نه دال جوړول نو دا اد دجره او بیا دال په دال کې ادغام کول اد دجره داسې جایز نه دي دا غلط دی صرف یو ترفیز د دې دال نه مونږ صرف زا جوړول شو د زا نه دال نشو جوړولی لکه څنګه په دې زال کې مونږ د زال نه دال جوړ کو او دال هم په دال کې مدغم کو بیا هم د زال په خپل ځای پرېښودو او دا دویم دال چې و د ده نه هم زال جوړ کو او زال هم په زال کې مدغم کو نو اذ ذکره او اذ ذکره
ادکر او اذکر را سره دواړه را سره جوړ شو دې ته دوه ترفیز قانون وای دوه ترفیز ادغام وای او دا ښکته چې دی که نه دا صرف یو ترفیز ادغام دی صرف زا به په خپل ځای وي او د دال نه به زا جوړه کې بس نو بیا به یو زا په بل زا کې ادغام وکړي داسې نه شي کولی چې فا کلمه کې زا ده او د باب افتعال د تا نه مونږ دال جوړ کړی دی د هغې دال د وجې نه د باب افتعال د زانم دال جوړ کا او دال په دال کې ادغام کا داسې نه شي کولی ټیک شوه دوه ترفیز یې نه شي کولی صرف د دال د زا دپاره د دې دال نه زا جوړولی شي بیا زا په زا کې ادغام وکړه او بس از زجره به شي از زجره ټیک شوه نو دا زمونږ د نن ورځې قانون د دې قانون اوله حصه چې ده د دال والا چې کومه حصه ده فا کلمه کې چې کله دال راشي نو بیا د باب افتعال د تا نه به هم دال جوړ کړي دال به په دال کې ادغام وکړي دا ادغام کول واجب دي بیا دویمه خبره چې کله د باب افتعال په فا کلمه کې زال راشي نو د باب افتعال د تا نه به دال جوړ کړي او بیا به دې کې همدغه شانتې به هم پرېږدي اظهار دا هم پکې جایز دی او که ته وایې چې یاره دواړو طرفونو نه ادغام کومه نو هغه هم پکې هم جایز دی نو بیا به ته د فا کلمه کې کوم زال دی نو د نه به هم دال جوړ کړي او د تا نه چې کوم دال جوړ شوی هغه دال به په یو بل کې مدغم کې ادغام به وکړي او بیا داسې هم جایز دی لکه ادکره او داسې بیا هم کولی شي چې ته د دې زال دپاره د دې تا نه کم دال جوړ شوی د هغې دال نم زال جوړ کا نو از ذکره هم ویلی شي درېیمه خبره چې کله د باب افتعال په فا کلمه کې زه راشي زه نو بیا پکې اظهار هم جایز دی او ادغام کول هم جایز دی خو د یو طرف نه به اظهار پکې کېږي ټیک شوه ادغام به پکې د یو طرف نه کېږي اظهار به څنګه لکه از تجره دی نو دا ته از دجره ویلی شي بس دومره ویلی شي از د دې د باب افتعال د تا نه صرف دال جوړ کا بس دومره ویلی شي او که نه ته وایې چې نه زه پکې د یو طرف نه ادغام کوم نو بیا به ته د باب افتعال د تا نه به دال جوړ کړي او بیا به د دې دال نه زا جوړه کړي نو د باب افتعال په فا کې چې کومه زا وه د دویمې زا سره به ادغام وکړي نو از زجره به ترې جوړ شي بس دومره پورې دا قانون دا د نن ورځې قانون راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام